الماهية المطلقة موجودة وإلا لكان لكل قطرة من الماء حقيقة لاحدة. درېمه مسله کې د منطق بعض مسائل ذکر کړي. دا درېم نمبر دی. اصل دا چې ماهیت درې قسمه ده. یو هغه ماهیت چې عوارض سره مقرون لکه سواد بیاض سره لګېدلی، وجود ور سره لګېدلی، دې ته ماهیت مخلوط وایي او دې ته ماهیت بې شرط شی وایي. یو هغه ماهیت ده چې بدون العوارض دا ته ماهیت مجرده وایي، یعنی عوارض نه پاک او بے شرط لا ده. دریم قسم هغه ماهیت لا بے شرط شی ده چې نه لحاظ د عوارض نه د عدم د عوارض، چې دا ته ماهیت لا بے شرط شی وایي. ادا ته کلی طبیع مطلقه وایي. دې باندې اتفاق ته چې اول قسم کلی طبیع چې هغه مخلوطه ده عوارض سره دا خارج کې موجوده ده، ځکه چې طبیعت سره د وجود نه واقع، سره د سواد نه واقع، سره د بیاض نه واقع، بیا خو خود خارج کې د پاره وجود. دوم قسم کلی طبیع چې مجرده ده، هر قسم عارض حتی الوجود نه هم دا مجرده ده. دې باندې اتفاق ته چې دا خارج کې نه ده موجود، ځکه نفس ماهیت چې بې د عوارض نه واقع خو بې د وجود نه بیا دا به نه خارج کې موجود. الا افلاطون داسې ویلي دي چې دا خارج کې موجود ده. وقت صنعوا علیه، حکماو په دې باندې اعتراضات کړي چې دا مجرده ده هر عارض نه، بیا خارج کې څرنګه موجود ده. دریم قسم کلی طبیع مطلق لا بشرط شی ده. دې چې اختلاف متأخرین وایي چې دا خارج کې نه ده موجوده، قدما وایي چې دا خارج کې موجوده ده. دا مسلک ته متقدمینو ذکر کوي او دې ته ترجیح ورکړي. دا وایي الماهیت المطلقه موجوده، هغه ماهیت په درجه د اطلاق کې، یعنی چې دې کې تخصیص د شرط شی شرط لا نه، شرط شی تخصیص ده، شرط لا تخصیص. اطلاق دا معنی چې دا دواړه تخصیصات نه، لا به شرط شی. دې په کې اختلاف ده. متقدمین وایي چې دا خارج کې موجوده ده او دې ته ماتین ترجیح ورکړي او دې باندې دلیل تیری. اول دلیل چې دا ذکر کوي په هغې باندې به اعتراض کوي نو فی ماتین سره دې له وجې نه بل دلیل بیا دا ذکر کوي. حاصل د دلیل اول دا ده چې کلی طبیع مطلق پر خارج کې وجود شته. ولې وایي که خارج کې دا موجود نه وي بیا به هر قطره د اوبو دا به حقیقت علاحده هر یو به ځان ته طبیعت لري. والتالي باطل فالمقدم سو. تالي ولې باطل؟ ځکه حکماو دا فیصله کړې ده چې جواهرو کې تماثل ده. تماثل معنی اشتراک په طبیعت کلی کې، یعنی جواهرو کې اشتراک ته په طبیعت کلی کې یو طبیعت کلی لري. نو جواهر متماثل دي، دو کې وحدت ته په طبیعت کلی. اوس هر قطره دی وو حقیقت علاحده ای ادو کې یو قدر مشترک طبیعت کلی نه، نو خو بیا خو تماثل د جواهر منتفی ده. اشتراک په یو طبیعت کلی چې نه راغلی نو بیا خو حکماو قول مخالفت کوي، اجماع خلاف راځي. دلیل د ملازمه چې طبیعت کلی پر وجود خارج کې نه، بیا به هر قطره دی وو حقیقت علاحده ای. ځکه هر قطره دی وو دا اشخاص دي او طبیعت کلی مشترک خارج کې نشته. نو دی وو قطرات پر یو مشترک کلی خارج کې نه راځي. چې مشترک کلی خارج کې نه رااله خو هر شخص دی وو حقیقت شخصی علاحده ده. طبیعت کلی منځ کې شریک نه څه پیدا، نو دی وو قطراتو منځ کې تماثل نه څه پیدا چې اشتراک په طبیعت کلی کې ده، بلکې هر یو ځان ته حقیقت شخصی سے چې شرکت بل سره په جنس په نوم کې نه راځي. حالانکه دا اجماع د حکماو خلاف ده. دا دلیل وي. نو الماهیت المطلقه موجوده، طبیعت کلی لا بشرط شی موجوده خارج کې موجود ده. و الا مقدم دلیل اچھے خارج کې نه موجود
لکان لکل قطرة من الماء چیزی ہر قطرے دی اوبو پر حقیقت لاحظت حقیقت شخصیہ لاحظہ والتالي باطل وقد تكرر تماثل الجواهر دا بطلان کاری تالی ذکر باطل وقد تکرر دا خبر مضبوط دا عند الحکماء اجماعا کہ جواہروں کی تماثل لے انہیں اشتراک پر طبیعت کلی کرا یا جنس یا نوع اس کو طبیعت کلی نے سر آلہ شریک ذکر ہر وہ قطرہ گوش گوشی حقیقت شخصی سے دلیل ملازم ہے ذکر خطق پلا طبیعت کلی خارج کے نہ مانے چی جنس یا نوع دا نہ مانے چی نہیں مانے فارا قطرہ دی وہ حقیقت شخصی آلہ ہے وفیه ما فیه دا اعتراض کے پدے دلیل حاصل دی اعتراضات چې تماثل دو معنی دي یو تماثل د په طبیعت کلی ذاتی کې یعنی جنس د چا شریکی یا نوع شریکی دا تماثل په ذاتیات کې ایو تماثل په معنا د اشتراک کی صفات اوس تا کوم دلیل ویل چې کلی طبی خارج کی نشره به بهر قطره دی هو حقیقت الہی دی او دا باطل لا ځکه حکما ویلي دي جواهر کې تماثل لا نو حکما چې ویلي دي جواهر کې تماثل لا نو دا تماثل په طبيعت کلی چې مراد ده که په صفات کې مراد په تماثل په طبيعت کلی چې مراد ده چې حکما ویلي چې طبيعت کلی دی جواهر یو ده ادو متماثل په جنس یا په نوع کې دا د حکما خبره ثابت نه ٹھیک ته ویلي دی چې جواهر په تماثل په معنا د اشتراک په طبيعت کلی دی جنس یا نوع کې خدا نه ثابت دا د دلیل نه ثابت دا دلیل دی بطلان تعالی دی لغو ہے کہ توای کہ وقت تکرر تماثل جواہر کی تماثل دا طبیعت کلی ہو دا شاولا حکما ولا دلیل چدا دلیل ہوئے نہ ویلا بل دا چې دا دلیل دی بطلان تعالی په دې تقدیر دا مستلزم مصادره علی المطلوب لري چې خدا ورته ځکه تا داوا دا د سمایت کلی موجود ده دلیل څه وای اخیر کې دلیل بطلان تعالی دا وای وقت تکرر تماثل جواهر کی تماثل ہے اشتراک په طبیعت کلی کې نو داوا دیم دا چې طبیعت کلی خارج کی موجود ہے دلیل دیم دا چې حکما ویل دي چې جواهر کی تماثل ہے یعنی شرکت په طبیعت کلی کې نو چې کومه داوا ده هغه یعنی دلیل نو په دلیل په داوی کې بیا وګرځي دي داوا دي چې وکړه د دلیل بیان شروع کړ نو په دلیل کې د بیا عود مطلوب ته دي ته وايي مصادره علی بیا واپس مطلوب ته ورته چې طبيعت کلی موجود ده حکما ویل دي تماثل معنا خدا چې جواهر کې تماثل ده یعنی طبيعت کلی موجود ده په خارج کې جواهر ټول په شریک دا وایي نه داوا نو په مقام د دلیل کې د عود مطلوب ده چې کوم د داوا مطلوب هغه د دلیل کې راوړي دا جایز دلیل نه نو کتا تماثل د جواهر نه مراد دی چې جواهر کې شرکت په طبيعت کلی جنس یا نه کې دا څه حکما ویلي دي دی باندې دلیل نشته دا دلیل د بطلان تعالی نه رسي بل دا چې دا دلیل کې مصادره علی المطلوب دا هو تا داوا وکړه چې طبيعت کلی په خارج کې موجود ده طبيعت کلی په خارج کې موجود تماثل الجواهر خو یو څه چې کوم د دوا هغه د عین دلیل کې نو په مقام د دلیل کې د عود کو واپس مطلوب ده چې وجود د طبيعت کلی د په خارج خدا معنا ہے تماثل الجواهر اکا تماثل الجواهر معنا شرکت کی صفات فلا ينفع دا نفع نه درته په داوی ځکه کله تکرر تماثل الجواهر دا معنا چې حکما ویلي دي جواهر کې تماثل دی نو شرکت کی صفات ورڅ ته دې شرکت کی صفات خدا خلاین فو خدا فتح نه نه لګي په داوا کې ځکه تا دا ودا چې کلی طبي خارج کی موجود ده نو شرکت کی صفات خدا نه ثابت دي چې کلی طبي د خارج کی چیرې کلی طبي چیرې شرکت کی صفات
دیو جی فی معافی کی د اعتراض ته اشاره نو اقول علی طور حکمت سره دا نو وای دلیل قائم وي چونکه دا دلیل محدود نو دا د فلسفه د طبیعت یو دلیل وای په دې کې یو مقدمه دا وای چې جزء جزا حق نه ده بلکې جزء جزا باطل دوم مقدمه دا وای چې جزء جزا ابطال نه بعد نور دعوت اتصال اتصال څه معنا ان دا خپل سم متصل واحد دی اتصال معنا دا چې اجزاء ترکیبی نشته لکه دا خط دا یو متصل دا سطح اتصال واحد دی اتصال څه ترجمه ده یعنی اجزاء ترکیبی نه او دا کل کتاب نه ده متصل ځکه دې کې اجزاء ترکیبی دي نه یو پاڼه بل پاڼه چې څوک اجزاء ترکیبی لري دا ته متصل نه وایي متصل دې ته وایي چې یو جزء ترکیبی نه ها کته تقسیمه به اوري اجزاء تحلیلی وروزي لکه کینچیر وایي دا پاڼه کټ یا دا خط کټ دا پریک یا سطح پریک بیا اجزاء تحلیلی وروزي اجزاء ترکیبی نه دې ته اتصال نو یو مقدمه دا ده چې جزء جزا باطل ده پرای د حکم دوما مقدمه دا ده چې اتصال حق اتصال څه معنا یعنی دا خطوط او سطوح دا ځای ترکیبی نه لري یک یو متصل یو جزء ترکیبی نه سبق یا جزء تحلیلی لري کته تقسیمه دا خط حاجزم یو جزء ترکیبی ده دوما مقدمه دریمه مقدمه دا ده چې اصل کې عدد کے پجام کے ضرب کے پہ اصطلاح حساب کے نو مضروب مضروفی تا جذر وای لکه درې په دریو کې ضرب کې نو درې اول جذر تا دا دوم درې هم جذر حاصل ضرب ته مجذور وای درې په دریو کې ضرب کې حاصل ضرب نه وروځي نو دا نه مجذور دا ادا اصل عدد چې درې دي په ځان کې ضرب دا دو سره جذر معنا اصل مجذور معنا حاصل ضرب نو مجذور مرته حاصل ضرب مربع ورته وای اکل ثلاث خطوط سطوح یو بل کې ضرب کوي نو خط په خط کې ضرب کوي دې ته ضلع وای لکه یو خط بل کې ضرب کې دا ضلع حاصل ضرب شکل مربع خط کې ضرب کې دې ضربیت معنا النتیجه شکل مربع وای دلتا چې کوم دا اصطلاح ذکر کوي نو دا اصطلاح ذکر کوي د علمي حساب اصطلاح دا ذکر کوي هغه دا ذکر کوي چې خط په خط باندې عمود وکي نو دغه زاویه قائمه پیدا کوي او دا محیطین د زاویه قائمه ته ضلعان او خطان مستقیمان وایي دا زاویه قائمه چې د عمود د خطین نه پیدا شي یو خط بل عمود وي عمود دا معنی چې په طریقې د خط مستقیم سره د ملاقات وي به دې زاویه قائمه پیدا کړي لکه یو خط بل ته ټنډه وري دا قائمه ده اکه چې د ملاقات کې په ځای ته انحناء دا ملاقات کې به دې کې دوه ځای پیدا کړي یو ځای ستري لکه دا شی دی یو اج تنگ چې دا سره ملاقات کی چیر سے ملاقات نو دې تنگ ته حدا وای دې بل ته منفرد وای زما مسله دا ده چې زاویه قائمه وتر بهرال غواړي چې د قائمه قاعده هغه ته وترم وای د قائمه چې قائمه په دې باندې مضبوطه وي ځکه زاویه کې دا قاعده ده چې وتر به خامخا وتر سره زاویه چې د مضبوطه سي د محاطه سي په ټول دیات لکه اوس دا زاویه نه ده پوره ځکه دلته وتر نه چې د دې استقامت راځي او دا سره قوام وي قوام په سره د زاویه چې د محاطه سي مکمل نو وتر د زاویه قائمه دې کې قاعده دی شکل وروسی دا ده چې مربع د وتر د زاویه قائمه دا مساوي مربعین د ضلعین سره یوې پر ځای لکه دا خو زاویه قائمه
دې مقابله زیره دلته چې راشي دا به وتري. اوس وتر قانون دا ده د شکل وروسي چې د وتر حاصل ضرب دا مساوي ده حاصل ضرب د ذلعین سره. ایوی زیره حاصل ضرب د بلې زیره حاصل ضرب د مجموعه حاصل ضرب سره د وتر مربع برابر. مثال په تور باندې دا زیره د زاویه قائمه چې دا لس اجزای د دې حاصل ضرب بسلې دا لس اجزای د دې حاصل ضرب بسلې لس پلس کې ضرب کې سل آی لس پلس کې ضرب کې سل نو دا وتر چې مقابل د زاویه قائمه ده دلته زیره دې مربع به 200 وي. نو مربع د وتر به مساوي مربعین د ذلعین سره یوې پاره بځې کی ظاهر ده چې 200 یو وتر حاصل ضرب دي دغه حاصل ضرب 200 دوه سره برابر ده یوې پاره ځې بل مقدمه دال صدا چې د شکل حماری مدعا ده چې ذلعین مجموعه د ذلعین محیطین په زاویه دا به زیاتی د ذلع واحدنا شکل حماری څه کوته وایي چې حمارم په دې باندې کوي چې دوه ذلعین وینه زیاتی. لکه مثال پتو یو شکل مثلث چې مثلث یا بجد دا مثلث تا دلته نو ته اته دا ده وینه دلته ان څه دا بک دا جک دا مثلث یا بجد ابجد تو بیا په مثلث یا ابجد نو توس د بپ د خط بپ اسفل کې د خط بپ اسفل کې خور چیرته دلته خور چیرته خور بیا په خبره دا اسفل د خط بالا دا ابجد خط ابجد څه کنه دا با اعلی دا دا اسفل په دې اسفل باندې خور چیرته خور چې خور دې او خر دې اعلی د بابانه دې خط ابا په اعلی باندې خر پرې دلته خر پرې نو خر چې د خرته وړي په دې وی دی باندې دا څنګه چې خر دې روان دي دا راځي بیا دې اباس فل ترول چې په ځلو دا حرکت وکړي چې خر په دې پورې چې دا یو ډانګ څه دا نه دوله دا بل خو دوه ډانګ دا لره نو دا وړه دا پورته زړ ډانګ په دې باندې خو خر کوي چې مجموعه دي ذلعین دا اطوری دي د ذلی واحدنا دا د شکل حماری مدعا ده. نو دا یو څو مقدمات یو دا چې جزات جزا باطل دوم دا چې اتصال حق اتصال دا معنا چې ځای ترتیبی نه اتصال نه بعد د خپل داوا به ثابته خو دې سره یو څو مقدمات نور ذکر کړي. یو مقدمه دا ذکر کړي چې د عدد اصلي عدد مضروب کی ته جذر وای حاصل ضرب ته مجذور وای اپ مساحت کې مضروب کی ته ضلع وای حاصل ضرب ته شکل مربع وای دلته اصطلاح د حساب مراد. بل مقدمه دا چې د زاویه قائمه حدوث وجداله چې یو خط قبل باندې عمود کی په دې زاویه قائمه پیدا عمود دا معنا چې یو خط بل سره استقامت سره ملاقات کی دا قائمه ده اکه انحنا طریقې سره ملاقات کو بیا خاصه منفرده پیدا کړي. بل مقدمه دا چې زاویه قائمه بهر وتر غواړي چې هغه وتر له وجه نه ده ټینګ ده زاویه په خاصه کې وامه راځي. بل مقدمه دا چې دلته د شکل وروسي متعادل چې د وتر مربع حاصل ضرب دا د ذلعین مربع سره برابر دی. لکه یوې ذیل مربع مثلا سل راځي چې لا فجاون مرکب بلې ذیل مربع سل راځي نو د وتر مربع به 200 وي. بل مقدمه دا چې د شکل حماری متعادل چې ذلعین مجموعه اطوری د ذیل واحدنا ځکه په دې خرم کې دینه بعد اسم وایي چې جزئیات جزا باطل ده او اتصال حق ده ځکه چې جزئیات جزا باطل دي اتصال خود بطل حق چې جزئیات جزا حقي به دې دا معنی چې اجزاء ترکیبی شته چې اجزاء لا تجزا او جزئیات جزا چې باطل دي به دې دا معنی چې اجزاء ترکیبی نشته چې اجزاء ترکیبی نه خود اتصال معنا ده چې اجزاء ترکیبی دي نو خط متصل لا سطح متصل اتصال نه بعد مدعا وایي
چې اتصال یو حقیقت واحده ده دا طبیعت کلی ده په دې خطوطو کې اتصال ده په دې سطوحو کې اتصال ده په اجسامو په اجزاو کې اتصال ده اتصال نه بعد دا خط یا سطح یا جسم دا ځای تحلیلي او تقسیم قبلوي هر جزء تحلیلي متصل ده اشتراک په اتصال کې چې اتصال کې اشتراک راغی اتحاد په طبیعت کلی کې ثابت دی طبیعت کلی په خارج کې رااله چې نام حقیقت اتصال ده دا اجزاء په قدر مشترک ده اتصال جوهر ده خو دې اتصال ثبوت پر دا بیان سره کا ځای ته جزا ولې باطل دي وایي ځکه کا ځای ته جزا حقي بیا به خطین محیطین په زاویه کوي دا به دوه وجودونه مرکب شي چې تا په دې ځای ته جزا حقي اتصال نه حق خو بیا خطین محیطین په زاویه کوي لکه دا دوه خطین یو خط بل خط چې ملاقات بل سره وکړو په عمود سره استقامت سره دا دوه خطین محیطین په زاویه کوي دا به دوه وجودونه مرکب نو قدر مشترک کې دواړو با درې دي لکه دا دوه جزا دا دوه جزا دا یو د ترکیب له ودی یو قدر مشترک دا یو ما بي ترکیب دا د جزء څه دا یو خط درې دوه جزا او د دوه جزا دا یو چونکه ما بي ترکیب دې سره ترکیب د خطا نه راځي نو مجموع د خطا نه درې جزا پاتې دا یو ما بي ترکیب اوس وتر کې کلام کو چې هر زاویه کې سره وتر لازمي دلته وتر دې دا وتر څه کلام چې دا وتر درې جزا ده کدو جزا ده تاسو کوم څه کې ده چې دا دو جزا ولې ځکه کدا دو جزا کوم دا د شکل وروسي نه خلاف راځي ځکه شکل وروسي متعاد ده چې ذلعین محیطین ځای وي کوي د دې څومره مربع په نظر کې دې سره به وتر مربع برابر وتر مربع په پسه برابر چې اجزا پکې دي نو د دې مجموعه خطین شو اجزا او درې اجزا او دا وتر دوه جزء دي اوس په څنګه مربع دی وتر مساوي مربع نه دي نه سره دا غوړي مساوي کړي مساوات په پسه کوي چې اجزا برابر نو چې دا اجزا دوه دي وتر او مجموعه خطین محیطین په زاویه کې ما درې اجزا چلورو فایو ما به ترکیب نو درې اجزا کله مشترک دي دوه دي نه نو هغه سره په وتر مربع نه برابر دی چې وتر دوه جزء او دوه درې جزء نو دوه جزء بنی دا وتر ولیک وتر دوه جزء دی ولادي چې خلاف د داوی د شکل وروسي ده او طالبات ځکه شکل وروسي دا ودا چې مجموعه دي مربع دی وتر دا مساوي د مربع د جزرانو سره یوې پر زیات او دا نه مساوي کیږي ځکه د دوه جزء ادریو او کدا چې دا وتر درې جزء نو خاصل عین محیطین درې جزء مجموعه درې جزء دا درې جزء اوس مدعا د شکل وروسي خلاف نه راځي ځکه خدای درې جزء هغه درې جزء نو د مربع په دواړو سره برابر راځي چې د جمله مربع یا د دواړو جنانو جمله مربع ادرې او دایره حاصل ضرب بیرو دي 3 3 9 نه به حاصل ضرب د درودي او نه به حاصل ضرب د مجموع جنانو دي خلاصین څخه خلاف د مدعا د شکل هماري ځکه شکل هماري دا وفداوا چې مجموعي ونه زیات دا خو مجموعي ونه زیات نه دي مجموعه درې جزء دي دایره جزء ده نو قد وکیا وتا وروسي خلاف قدر کیا وتا خدا د شکل هماري خلاف لہذا فاصله وقت دونیم باندې تقسیم کو جز کرا نو لازم ته قلب جزا تجزا فیا تجزا خلف راځي چې جزا ولا تجزا ترکیب کوي خلف پتر باندې راځي لا تجزا بني بلکې یا تجزا وي قلب لا تجزا فیا تجزا باطل ترکیب اجزاء باطل نو ذلعین محیطین زاویه کوي چې اجزاء مرکب کیا یا وتر اجزاء مرکب کیا دا باطل فثبت الاتصال اتصال ثابت فثبت الاجتهاد في الحقيقه النوعيه اجتهاد په خطوط راځي سطوح راځي په حقیقت نوعي کې چې اتصال نام سمانا ان دا خط دا قابل تقسیم اجزاء دی چې دا ورته تقسیم اجزاء ته قبل اتصال معنا نه چې اجزاء ترکیبی بالکل نه اجزاء تحلیلی وتا شي کته تقسیمه به تقسیمه ده نو دا اتصال چې خط کی اتصال ده یا خط کی جسم کې ده دا به قابل دي تقسیم اجزاء چې دا به داسې اجزاء چې هر جزء به متصل ځکه جزء متصل نه مگر متصل نو دا ټول اجزاء شریک په اتصال چې دا حقیقت نوعي یا جنسي ده
نو ثابت او صاحب حمایت کلی پر خارج موجود ده دایته ده انتظار دا ګور اقول على التوري دعاء په طرز حکمت سره لانه لو كان الجزء حق سواء چې جزاء ته جزاء باطلی وا بیا وای اتصال حق دعا بیا وای چې اتصال حق خدا ته به کلی ده اتصال سره دا خارج ته به کلی ده چې د اجزاء او شریک چې اجزاء او شریک په ته به کلی پر خارج موجود راځي خدای اتصال ته ثابتو دې پر نور مقدمات ده سواء دا چې ما جذر دا مجبور فی دا ضلع دا شکل مربع دا بیا ضلعین محیطین دی زاویه قائمه دی بیا وتر دی قائمه دا دا منجر بیا وانی چې دا اجزاء و الاعتزاء ترکیب حقی دا بس ضلعین محیطین دی زاویه قائمه دا بس دوت وجودنا مرکب اوس په وتر کلام چې وتر به دوانی یا درې بني ځکه کد وکای شکل وروثي خلاف کد رکای شکل حماری خلاف دوانیم وي تقسیم کو جز کرا خلق را اتصال دا ګور لو كان الجزء حقا فجزاء جزاء حقي زوائدا باطل ولی کاجزاء ولا تزاون ترکیب حقي فليكن قائمه كل ذي من الجزان بیا با قائمه د هر ذله منها جزان فليكن قائمه ذاتي بار فليكن قائمه بیا دیو قائمه پیدا دي كل ذل منها جزان چې هر ضلع دنه دوه وجود شته هر ضلع دوه وجود ده دا زاویه قائمت و چې ضلعین یو بل باندې موجود کو هر ضلع دوه وجود نو قدر مشترک چې ضلعین سره ده درې جدا اوس وتر په قائمه پر خامخه پکاري چې بده باندې قائمه کېوام راغلی دا لاندې وتر خدا دا دوه د قدرې فل وتر لا يكون ثلاثه بالهمال وتر بدري ځاني بنا په مداد شکل حمایت ځکه بیا خو دوه سره دا یو کیس ولا اثنين بالعروس ادوجو دبني بنا په مداد شکل عروسي بل بینه دونیم وي فبتل الجزء جزاء تزابط ذکر چې جزء کې تقسیم راځي فثبت الاتصال چې جزاء تزان ترکیب باطل خو اتصال ہے ځکه اتصال معنا نه دی اجزاء ترکیبي او اجزاء ترکیبي نه هدا اتصال فلازم الاجتهاد حقیقتا لازم تی اجتهاد په حقیقت نه وی کی حقیقتا فلواقع پر طبيعت کلی یو چې د اتصال دی غوړي لأن المتباينان لا يتصلان بل يتماثلان دغه دي صح چې نه کړه اتصال د حقیقت لا ټیک ته دا خط کی اتصال یعنی دا اجزاء چې ودی په تقسیم دغه اجزاء کې اتصال دا د متصل اجزاء سطح کی تقسیمه کوم اجزاء دي دا اجزاء متصل دي جسم کی تقسیمه دا کوم اجزاء دي دا اجزاء متصل متصل معنا دا سی وخت کته جسم خط کې اجزاء ترکیبی نه لري البته اجزاء تحلیلی لري دا به تسلیم خو دینه خو نه لازمي اتحاد په تبعیت کلی کې وی ول خو ځکه دا د متباینان کې اتصال دی پکې اجزاء د خط اجزاء کې د اتصالي قدر مشترک ایده متباین نو مباینات ته قدر د کلی تبی نه مشترک متباینات هوای د تبعیت کلی منځ کې شریک نه نوع نه جنس دا خو تماثل نه راځي ان تبعیت کلی خارج کې پیدا او دا چې خط تقسیم اجزاء ته اتصال دی جسم تقسیم اجزاء ته اتصال دی خو سره د اتصال د اجزاء کې تباین او متباینات کې نه قدر مشترک تبعیت کلی نو تبعیت کلی بیا خارج کیږي ویننا لأن المتباینان لا يتصلان متباینات کې کوئی اتصال نه بل یتماسان او تو تماس متباینات کې تماس راځي اتصال نه راځي ولی ځکه متباینات کې اجزاء بالفعل متباینات لکه دا دوه کې مباین دي دوه خو اجزاء بالفعل څنګه تماس راځي اجزاء بالفعل دا یو جزء بل نو متباینات کې اتصال نه اکه تماس ولی ځکه متباینات کې فعلی اجزاء فکذا دوه کې فعلی اجزاء دي بیا چې فعلی اجزاء اته د تماس اته اتصال نه اتصال معنا خدا چې یو جزء ترکیبی نه بالفعل کته تقسیمه به اجزاء تحلیلی دي لأن المتباینان لا يتصلان
متباینات کو اتصال نہیں ځکه متباینات کو فعلی اجزاء اتصال کو فعلی اجزاء نہیں هغه یو جز ترکیبی نه لري کته تقسیم اجزاء او تحلیه او تقسیم کوي بل یا متماثل هغه کې تماثي لہذا چې اتصال دی ومنه اوس تباین مباین نس متباینات کی فعلی اجزاء اتصال کی یو جز بالفعلی تحلیلی اجزاء اتا اتصال ثابت روز متباینات څنګه وته چې دوی کې تباینی ای طبيعت کلی دی نه شری لأن المتباینات لا متباینات کی نہیں اتصال بل یہ تماثل کی تماثل چې اجزاء فعلی ده اما خو اتصال ثابت چې اتصال میں ثابت کو تباین نه دي تباین څه ته پاتې خیر بابا چې اتصال نه ده نو طبيعت کلی مشترک پاتې اجزاء من چې دغه اتصال جوړوي کما قال ابن سینا لکه ابن سینا هم داسې تکلیف کړ په شرع اشارات فهم د مجلس باندې سوچ ان هذا الصانع عزیز دا چې ما ته ظاهر صانع دا معنا چې معنا مخکې دا خبره ثانه ده ما ته دې ظهور راغله ان هذا الصانع عزیز دا شی ظاهره چې ما ته ظاهر عزیز دا ډېر قیمتي ده نو دا باندې سوچ کړه دا